مونږه بایکاټ او براءت د بغیرتوب د وجې نه دی کړی چې ګنې ملګرتیا مو نشوه کولی. نه، مونږ هغه وخت کې ملګرتیا کړې ده کم وخت کې چې دا غریب او کمزوري حالت کې. دا د مولانو دجل او فریب دی. اول چې شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهری صاحب په موجودګۍ کې مفتی توصیف احمد صاحب او داسې تکړه علماو د انکار حدیث فتوا په دغه لګوله، هغه وخت کې خبره واضحه نه وه او د دغه په ډبل قرآنونه او قسمونه ټولې میډیا لیدل چې طلاقونه هم کول، قسمونه هم کول. د ریکارډینګ نه وی چې دی کې کټینګ شوی دی، پته نه لګي چې اوس کټینګ ولې رښتیا شو، اوس قرآنونه قسمونه او طلاقونه څنګه دروغ رښتیا شو. په هغې به دی پوهېږي او د رب به پرې پوهېږي انشاءالله. لیکن مسلمان خو المؤمن غر کریم، ظاهر کې د دې ارسل براءت مونږ کلک ملګرتیا وکړه چې هغه سړی ژوندی دی موجود دی، ښکاره وي چې دا ریکارډینګ ډبلینګ دی یا کټینګ شوی دی. او دغه رنګې زه وي منکر حدیث نه یم، مونږ کلکه ملګرتیا وکړه. لیکن رفته رفته منکر حدیث پرېږده، والله که د دې خلکو خولې د قرآن باره کې هم برداشت وي او وخت لرې نه دی، ټول میډیا به وویني چې 3 طلاقو سره کلما طلاقو سره دا خلک دا خبره نشي کولی چې په دې قرآن د دې ایمان بالقرآن شته او که نشته. مونږ ته په دې کلک اطمینان دی چې څنګه د بخاري امام بخاري امام مسلم په سر نن گزارونه کوي، والله سبا ته ګوره د قرآن په آیتونو به هم دقسې کیچړ آلودي کوي. نو به هر حال مونږه بایکاټ او براءت د بغیرتوب د وجې نه دی کړی چې ګنې ملګرتیا مو نشوه کولی. نه، مونږ هغه وخت کې ملګرتیا کړې ده کم وخت کې چې دا غریب او کمزوري حالت کې و، د خوند او د سر په حالت کې نه و. لیکن چې کله مونږ پوهیږو چې دا خو غدار وخته او مکمل ټولو ملګرو سره یې غداري وکړه، نو براعت مونږ ښکاره وکړو او اصل مقصد مو دا دی چې سبا د رب په دربار کې هم مجرمان نه یو او د خلکو ته هم مجرمان نه یو. او د ټول نه زیاته صفایي ما کړې وه، زیات تردید یې ما وکړو. نو به هر حال ابتدا کې چې مونږ د شورا د مرکز مخالفت کړو، خالص په یو اخلاص مو کړو چې د قسمونه او طلاقونه او قرآنونه وکړل چې دا زما آواز نه دی او دا د دې ضد دی او دا دی او دا هغه دی. مونږ ووایو چې بس مونږ د ملګري یو چې تر کومې تا کې مونږ انکار حدیث نه دی لیدلی، مونږ به ستا شانه به شانه سپورټ کړو. بیا ورځ تر ورځه د امام بخاري او د امام مسلم او په مجالسو کې هغه خبرې د بخاري او د مسلم باره کې چې والله العظیم مونږ په دې خبره باندې بالکل مطمئن شو چې الله دې نه کړي خو په دې حال مونږ ته مرګ راغی نو یو لویه ذمهداري به زمونږ په سر پاتې شي. دې وجې نه مونږ اعلان نن وایو چې د ده د یو قول او یو فعل مونږ ذمهدار نه یو، دا د خپل نظریات دي. ها مونږ یې چې ځان سره ودرولیو، غدر یې کړی و، دوکه یې کړی وه، دروغ ګویي کړې وه. اکه ټایم کې جماعت تس نس کو او دا یو چې یاره دا زما نظریات نه دي، زه خو به دستور لګیا یم. وروسته بیا نه دستور و نه جماعت و، بلکې بیا خپل نظریات